الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ سبق تعلیم الاسلام دویم نمبر سبق دی او سوال دا دی کلمه شهادت څه ته وایي؟ جواب: کلمه شهادت دې ته وایي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ترجمه: زه ګواهي ورکوم چې د الله نه سوا څوک معبود نشته او ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د هغې رسول دی. سوال: ایمان مجمل څه ته وایي؟ مجمل معنا یعنی مختصر. جواب: ایمان مجمل دا دی آمنت بالله کما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ترجمه: ایمان راوړو په الله باندې څنګه چې د هغې د خپلو نومونو او صفتونو سره دی او ما د هغې ټول احکام قبول کړل، په ژبه مې اقرار دی او په زړه سره مې یقین دی. سوال: ایمان مفصل څه ته وایي؟ جواب: ایمان مفصل دا دی آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ترجمه: آمنت بالله ایمان می راوړو په الله باندې، و ملائکته او په ملائکو باندې یعنی فرشتي، و کتبه او په کتابونو باندې، و رسله او په رسولانو باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، والقدر خیره و شره من الله تعالی او په دې باندې چې ښه او بد تقدیر د الله د طرف نه وي، والبعث بعد الموت او د مرګ نه پس دوباره ژوندي کېدو باندې.